نو دا وړوکی تکلیف دی. کېدای شي مسلمانان هغه حد ته روانو، هغه ظلم ته روانو چې د هغه ظلم روکتام بیا چا نه شو کولی. کېدای شي چې زلزلې راغلی وي، کېدای د اسمان نه هور را لړه شوی وي، کېدای شي د اسمان نه کاڼي ورېدلې په مختلفو ملکونو کې ورېدلې دي، کېدای شي ځمکې را تشلېدلې وي. نو اوس هم په دې باندې رب ته جړا کول او خپل رب سره چې کوم دی صلح کول او د خپلو ګناهونو معافي غوښتل. د بچپن د ګناهونو نه والا تر څومره چې ستا عمر دی، د 80 کالو مشر دی الله ته خپل 80 کاله یاد کی، د 13 کالو کس دی ورته 13 کاله یاد کی، د 40 کالو والا دی ورته 40 کاله فریاد وکړي. ته ګورې چې مصیبت او پریشانی ختمیږي که نه ختمیږي. په کور کې روزانه سحر سورې یاسین پابندۍ سره وایي. ځکه احادیثو کې راځي کومو کورونو کې د الله جل شانه د کلام تلاوت کیږي دغه کورونه اسمان والو ته داسې ښکاري څنګه چې موږ ورته اوس ته ستوري ښکاري. موږ ورته اوس ته څنګه ستوري چمکېږي بل څه خو راته د شپې نه ښکاري که نه. دغسې لاندې هغه کورونه چې هغې کې د الله د کلام تلاوت وي دغسې اسمان د فرشتو ته هغې ته د لاندې دغه کورونه داسې چمکېږي. نو الله جل شانه راته بهترین کتاب راستولی دی قرآن مجید، بهترین د هدایت ذریعه راستولی د قرآن مجید، بهترین د شفا لارې راستولی د قرآن مجید. کېدای شي الله جل شانه بره چې کوم دی فیصله کړي چې دغه ټول د دې علاقې نوجوانان هغه بونس طرف ته متوجه شي، قرآن طرف ته متوجه شي، زه به د دې علاقې نه دا مصیبت ختم کړم. کېدای شي الله جل شانه فیصله کړي چې څومره په دنیا باندې مسلمانان دي او دی یو ځل توبه وباسي زه ترې دا پریشاني ختموم. نو لوی واړه ټول په یو ځای باندې استغفار او توبه کول. بیماری چا راوستې ده؟ څوک یې ویني چې بیماری د دې شیز نوم دی او د دې نه جوړه ده او په ده کې داسې موجوده ده. خو آلې دي مختلف آلات یې جوړ کړي دي. د تبې دپاره ترمامیټر دی 200 ته ورسېده، 102 ته ورسېده او 99 ته راغه او دغه چې کوم دی د دې دپاره خپل هغه دغه جوړ کړه الکترانیک وي، ده کې دومره ده او ده کې دومره ده. ور تر ننه پورې زمونږ استاسو مثلا مشران ناست دي، د 80 د 1 کال مشران دي پکې، تر ننه پورې که دي ته وایي دي وایي چې د دې بیمارۍ نوم هم موږ نه دی اورېدلی. کېدای شي زمونږ استاسو په بدن کې، زمونږ استاسو په جسم کې د دې هغه کیفیت د بچپن نه د کېدو نه موجود وي، الله پاک اوس ظاهر کړي وي. ځکه چې مونږ هغه ګناه ته ورسېدو چې د دې د ظاهرېدو وخت راغو، مونږ هغه نافرمانۍ ته ورسېدو چې د دې د ظاهرېدو وخت راغو. الله ظاهره که ول د چین نه دلته چا روړه څوک خو راغلي هم نه ښه د چینا نه انګلینډ ته چا یوړو، امریکې ته چا یوړو، بل ځای ته چا یوړو، بل ځای ته چا یوړه، په هوا باندې روانې ده بیماري که څنګه. دا خو ګوره عقلي خبرې د سوچ خبرې دي. یو وهم کې ځان ماچوي، ځان پریشانه کوي ما او دې ځای له مې ګوتې یوړې هسې نه بیماري راته ولګي. او دې مسلمان لاس ملاول د پیغمبر سنت دی، سلام کول د پیغمبر سنت دی. څومره چې مونږ او تاسو د پیغمبر سنت ختمو دا به راباندې زیاتېږي. څومره چې د سنتو سره محبت کو. د قاسم نانوتي رحمت الله علیه په دور کې د سلام سنت ختم شو. قاسم نانوتي رحمت الله علیه د دیوبند مدرسه بنده کا، طالبان یې وخت ورشي د پیغمبر سنت ختمیږي، په ملک باندې به وبا او مصیبت نازل شي. ګورې مدرسې بنده کو، طالبان یې وخت 3 ورځې مسلسل طالبان د مدرسې چوټي که او ورته په دې لارو کې ګرځي، دلی بازار تم ځي، بل بازار تم، اسې په خلکو سلامونه اچوي چې د پیغمبر د سلام سنت ختم نشي. نن مونږ او تاسو نم ختم شوی. په خیر راغی مخکې خلاخت چارې او فلان کې او ډنګلې او دغه خبرې وي، نو په خیر راغی کاکا خې ماما خې، دغه د ادب الفاظ د پیغمبر د سنت د الفاظو نه بعد ادا کوه. خبره ده یو مشر ته په ښه الفاظو باندې اواز کول، خو د ټول نه ښه الفاظ زما پیغمبر ادا کړي دي، زما رب ادا کړي چې قرآن کې رب کریم د سلام ذکر کوي. نو پهله سلام اچول. کېدای شي مونږ او تاسو ټول د پیغمبر په سنتو باندې راشو، الله رانه دغه وبا او مصیبت ختم کی، دغه پریشانی رانه ختمه کی. او څومره چې مونږ او تاسو د مسجد نه لرې کیږو، دنیاوي امور ته متوجه کیږو،
دغه چې کم دی او دنیاوي ساینسدانانو ته متوجه کیږو نو د رب د طرف نه پریشانی زیاتیږي او څومره چې الله ته متوجه شو نو راوستي الله د ختمون کې الله دی ختمون کې الله دی کنه دی بیماری پتا باندې راشي پتم درته نه وای بدن باندې مې تب راغه تب کم دالګه کم زین راغه نو انسان په دې باندې سوچو کی مصیبت پریشانی الله راوسته ختمون کې الله دې خو په کومه طریقه به ختمي الله خو راوسته چې تماته متوجه شي اوس د الله په متوجه کېدو د الله طرف ته چې کوم دې منډه راوهل او د الله طرف ته چې کوم دې په منډه باندې راتلل الب الله جل شانو ته پریشانی ختمي او کوم اوس مسجدونه بند کو د الله نه لری شو نو پریشانی به ختم شي تا خو عبادت هم پرې خوشتا تا خو د الله کلام هم پرې خودو تا خو د الله نوم غشتلم پرې خود نو تا باندې خو نورم مصیبت نازلی نورم در باندې پریشانی نازلی نو هغه احتیاطي تدابیر چې دی په خپلو کې ادا کوي د مسجد په اصولو کې مراولي چې د احتیاطي تدابیر دی د مسجد نه مسلمان د سجدې نه لري کیږي دغه تندې رب د خپل سجدې لپاره ځان ته د اخو لپاره پیدا کړی دی اوس چې په مخ د ځمکه رب ته سجده نه لګي اوس سعودي والا دا ښه کارو کو بیت الله بند کو سوچو کوي لا د حج لپاره نن اخبار کې راغه چې حج به معطل شي سکال دا الله فرض حکم معطل کول نو سویتانه مصیبت لري شي د مسلمان ایمان دې زه تراو سعودي والا خواسم کمزوري دي پدې کې ځکه علم نشته دی ور سره د علم په اعتبار سره هغه نه دي خلک هغه ته وګورو بیت الله امام وګوره د مسجد نبوي امام د مسجد نبوي بلندی د هغه عزت د هغه رفعت د هغه مقام بیل شي دی خو ناس سړی د هغه مقام بیل شي دی د بیت الله مقام هغه بیل شي دی التجمع ورکون کې التناس سړی د هغه مقام څه دی بیت الله نه خو ابو جهل متاویدو راتاویدو د بیت الله حفاظت خو ابو جهل هم کولو د بیت الله صفائی خو ابو جهل هم کوله دغه سردارانو هم ساتل دغه د حج والا ته خو غي وبم ورکول د حج والا خدمتونه به هم کول اعلان کې جزام نازل شوی او په هغه وخت کې جزام بیماری خلکو نه بغوخي دوړي دي په هغه وخت کې د بیت الله طواف نه دی بند شوی وخه به دوړي دي دا وخت به داسې رجیده نو باید اوس هغه د حکمرانانو کار دی خو مونږ نه چې څومره کېږي په مونږ باندې خپل ځان باندې ځکه کل نفس ذائقة الموت په هر انسان باندې به مرګ راځي او الله جل شانه په هر انسان باندې داغه د وس او د طاقت مطابق تکلیف دی په مونږ او تاسو باندې دومره ده چې په خپلم په استغفار او په توبه باندې راشو او د رب د راضي کولو کوشش وکړو او په خپل زنانو په کور والو په بچو باندې زمونږ استاد دومره زور چلی چې هغه الله ته په سجده باندې کو او د الله نه معافي وواړي دا زمونږ استاد زور او وسته نو کې دې شي الله جل شانو د بلا او د مصیبت ختم کی نو د دین پریشان کیږي ما د دین غټي غټي بیماریاں نشته د دین غټ غټ مصیبتونه نشته د جزام بیماری د نبی اسلام وخت کې راغلی و د بدن نه بغوخه داسي دوړي ده وبا و داسي بتی دوړي ده د وبا د علاقې نه یو کس راغو نبی اسلام ورسره ملو نشو ورته الته درېګا نو د دین دا مالې چیرې نبی اسلام ورسره نه دی ملو شو خو موږ یو بل سره لاس ملاو هغه د وبا علاقې نه پیغمبر اعلان کړی دی چې کوم ځای کې وبا نازل شي هغه ځای نه باندې تخته نو قبل ته لګیدا خو پیغمبر ویل شو تخته کنه لاړ شته کنه او په کوم ځای کې چې وبا نازله ده هغه ځای ته بم نزي نو خپل احتیاط خپل حد پورې محدود ساتل د دنیا سرګرمیانې هغه کمول فضل ګرځیدل کمول فضل ناسته کمول فضل خبرې کمول دې سره زدو کو چې زه په بیٹو کې په اجرو کې په لارو کوسو کې په کور کې فضل خبرې کوم زبد الله ذکر کوم الله ناراضه شوی دی چې الله راضي شي دی باندې زور کو يرزه بهر چې کوم دی پلاره کې په پوله باندې او په دکان کې ناستما او پردې غیبت کوم دی جمعه ته بلړ شم قران تلاوت وکم مسجدونه آباد ساتل مسجدونه ختمول نه
مسجد د الله کور دی الله ته انسان متوجه کیږي د الله په توجه سره او الله ته په توبه استغفار سره به الله پاک دا بیماری ختمي کو به کنه ان شاء الله ټول نو ټول په توبه استغفار باندې راشو هر مرګره هر وخت استغفر الله استغفر الله که زیات نه رضی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه کدا غنه درځي نو یو ګناه ځان ته مخکې کوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اسنه رب پدې ناراضه شوی اسنه پدې ناراضه شوی یو ګناه خپل ځان ته مخکې تکوا اسنه د خلینه مې دا فضل خبرو کې پدې ناراضه اسنه دا قتل مې غلط کړی پدې ناراضه شوی ته ګوره چې الله مهربانه بادشاہ دی الله د خپل بنده سره ډیره زیاته مینه کوي دا د الله د مینې او د محبت تقاضا ده ګورې ښه مونږ علما خو په دې ویلو د الله د حکمت تقاضا ده کیدای شي دې نه لوی مصیبت پرې راتلو په مسلمانانو الله پاک ځان ته متوجه چې دا لوی مصیبت نه وساتي الله دې مونږ او تاسو